زراعت ما خبره وکړه، زمیدار زما د دې نوښار ډېره اهمه طبقه ده. زمیدار د هر ملک په ترقۍ کې د ملا تیر کردار ادا کړی دی او نن دا زمیدار یو طرف ته که دله ګورئ نو 2 نمبر تخمونه وله ورکوي، ثابت شو. بل طرف ته جي 2 نمبر دوایانې وله ورکوي. عمدې زمیدار له جي 2 نمبر سرې د سرکاري هغه ریټونو باندې او دغه باندې دوکه کې وله ورکوي. بل طرف ته عمدې زمیدار نه هغه اوبه چې کوم د ده قیمتي شیز دی هغه یې ترېنه ویشتو که نه دي دا ټویلونه تاسو ته زه سویمه ورځ د ښیم. نو دې زمیدار باندې دنه نهري نظام ویشتو، دنه ټویلونه ویشتل، دنه چې کوم د حکومت هغه ترقي و هغه ویشته. نو زه څنګه ووایم چې زما زمیدار ترقي کړې ده؟ زه د نوښار زمیدار باندې د ایټم بم حمله ګڼم او د هغه راتلونکو نسلونو د راتلونکو د تباکلو د سازش او د هغه اوږې کول او هغه په قحط کې مبتلا کول او د دې نوښار د قحط سبب جوړول دا چې کومه تباهي تاسو ته ښکاري دا د هغې کوشش دی. څه جرنده خرابه او څه نینې، خو زه همیشه وایم چې جرنده زیاته خرابه ده او نینې کمې. زه د تعلیم خبره کومه نو دا د عوامو حق دی، د 25 لکو نوښاریانو حق دی. که زه د زمیدار خبره کومه نو هغه هم د 25 لکو نوښاریانو سره تړلې مسله ده. ځکه د صحت خبره کومه نو هغه هم د 25 لکو نوښاریانو تړلې مسله ده او هغه دې ټایم کې په درد کې مبتلا دي. ځکه د امن و امان خبره کوم نو هغې سره هم د 25 لکو نه زیات نوښاریانو هغه مسله تړلې. ځکه د معدنیاتو خبره کوم نو زمونږ معدنیات هغه لوټ کیږي او د بار نه خلق راځي او هغه لوټ کوي، سونه یې ترېنه یوړه، شګې یې ترېنه یوړې، خاورې یې ترېنه یوړې، کاڼي یې ترېنه یوړل. زمونږ نه دلته د کچره او ډیرانونه هم یوړی شول او زما نوښارې هغه په میرو کې چېرته نوکونه د کویت په میرو کې غورځوي او چېرته سعودي عرب په میرو کې غورځوي او چېرته زما هم د دې نوښار ځوانان په کراچۍ کې او په پنډۍ کې او په یو ځای بل ځای کې په کنټینونو کې مزدوریانې کوي. نو دا زما د نوښاري سره ظلم دی، زیاتې دی. مونږ په دې سماجي مسلو باندې د سوشل ایشوز باندې مونږ خبر